السلام علیکم قدرمنو دا وخت زموږ سره د عوامي نیشنل ګوند مرکزي سیکرټري جنرال میا افتخار حسین ناست دی. په پښتني سیاست کې که موږ وګورو د ده قربانیانې تر ټولو زیات دي. د په دې سیاست کې هر څه له لاسه ورکړي دي. موږ له ده څه دا سوال کوو چې پښتون قام خاص کر د پاکستان پښتانه چې دي د دې په دا سل کلن سیاست کې تر اوسه پورې د دې یوه مسله هم نه ده حل سوې، یو مشکل هم نه دی حل سوی. سیاست هم په پښتنو کې د دا ځای په پښتنو کې تر اوسه پورې ناکام دی. داسې ده چې حقیقت خبره دا ده چې دې کې شک نشته دی چې پښتنو ته مشکلات زیات دي او دا د اوس نه دی، دا چې کله د پښتون قوم په وجود کې راغلی دی. زموږ مشرانو دلته حکمراني هم کړې ده، نو حکمراني هم ډېر په مشکلاتو کې کړې ده او د هغې خاص وجه چې کوم دی زموږ دولتونه دي او زموږ جغرافیایي چې کوم زموږ ماحول دی د هغې په وجه چې کوم دی نو دا مشکلات موږ ته زیات دي، ځکه چې زموږ دلته لکه علاقایي اهمیت ډېر زیات دی د پښتنو خاص کر، او په دې وجه چې کوم دی نو خلکو موږ ته وخت په وخت خپل مشکلات جوړ کړي دي. خو دا یو کمال ټوله دنیا مني چې هر خلک را پاسېدلي دي د پښتنو د قوت د ختمېدو او د وجود د ختمېدو کوشش کړی دی، خو یې ناکام شوي دي. مونږ چې کوم دی په هر وخت کې خپل وجود برقرار ساتلی دی، خپل سوچ او خپل تاریخ خپل ثقافت هم چې کوم دی ژوندی ساتلی دی، او په دې کې زمونږ د خپلو مشرانو ډېر لوی کنټریبیوشن دی، ډېر لوی لاس دی. په خاص کر چې دا اوس مونږ په کوم ماحول کې خبرې کوو، فخر افغان باچا خان د دې صدی دا مشکل چې کوم دی دا ټول باچا خان په داسې طریقه فیس کړی دی چې د فلسفه هم را کړی دی عدم تشدد، خو د انګریز غوندې پر تشدد قوم چې کوم دی د دې ځای نه وښکی دی او دې قوم ته چې کوم دی نو ازادي هم ورکړې ده. لہذا په دې بنیاد که پښتانه خلکو په شا کړي دي، والي هم دي، خو پښتنو خپلې ګټې هم کړي دي او خپل دشمن هم چې کوم دی نو څو ځلې والا ماتې ورکړی دی. داسې نه چې ګینې مونږ لکه بیخي لکه مات لاسونه ناست یو، مونږ خپله منډه هم خپل کوشش هم کوو، او که د پښتون قوم په ځای بل قوم وی هغه به اوس وجود هم نه، دا زمونږ چې دا وجود برقرار دی دا زمونږ د سوچ او فکر او د خپل مشرانو د مطلب چې د کم مطلب هغې مونږ له سوچ را کړی د هغې په بنیاد مونږ ژوندي یو. او خاص کر بیا چې دا اوسني مطلب د پاکستان په دې چوکاټ کې مونږ کوم سیاست کوو، په دې کې خو مونږ باچا خان او د باچا خان ملګرو یا ولی خان او د ولی خان ملګرو چې کومه مطلب د پروینشل اټانمي جګړه کوله، نو هغه د اسفندیار خان په مشره کې مونږ په 18 ترمیم کې دلته ترلاسه کړه. پروینشل اټانمي چې کوم دی تر سرحده پورې مونږ ترلاسه کړه. مونږ خپل پرامن جدوجهد پارلماني جدوجهد هغه هم کوو او ورسره نظریاتي جدوجهد چې کوم دی هغه هم زمونږ د دې څنګ په څنګ روان دی. د ناکامي او کامیابي خلک په دې پیمانه ګوري چې ګینې مونږ سره لاس کې څه نشته، خو د دې دا مطلب نه چې مونږ سره حکومت وي نو مونږ کامیاب یو او چې حکومت نه وي نو مونږ به ناکام یو. نه، دلته خو انجینیرډ الیکشنې کېږي. که چېرته د قوم په اوډ باندې خلکو مطلب حکومتونه جوړولې نو کم سے کم په دې 2 صوبو کې خو به مطلب د سر نه چې کوم دی د نیشنل پارټۍ نه بغیر بل چا حکومت نو، او دا پاکستان چې جوړو نو په دې پاکستان کې د ټول نه لویه پارټي چې کوم دی زموږ ولی خان مشر و، دا واحده پارټي وه چې نېشنل عوامي پارټي وه. که چېرته چا وله مخه ورکړې وه نن به زمونږ د مشرانو هغه پارټي او حکمراني وه، خو دلته په زور مونږ دیکه کوي، هغې نه باوجود او خلک روباسي او خلک جوړوي، خلک مصنوعي طور جوړېږي، مونږ چې کوم دی حقیقي خلک یو. لہذا دا موجوده وجود چې کوم دی دا زمونږ د دې خبرې دلیل دی چې دا زمونږ کامیابي ده، دا زمونږ ګټه ده. دا مشکل به هم خدای ختم کړي، دا چې دا کم مشکل اوس په موږ روان دی، خاص کر د تشدد مشکل دی، خدای دې وکړي چې افغانستان کې چې کوم دی نو زمونږ دا مذاکرات روان دي دا کامیاب شي، او خدای دې وکړي چې په هغه ځای کې امن راشي. خو زمونږ د تشدد دا جګړه چې کوم دی نو لږه په مونږ باندې درنه شوې ضرور ده، خو که خدای کړي خیر انشاءالله دا به هم خدای ختمه کړي. او زه به اخره کې دا ووایم چې دې سلسله کې زموږ په قلعه سیف الله کې چې کومه جلسه ده هغې دپاره چې کوم دی نو مونږ روان یو، سبا ته جلسه ده، نن په لاره باندې یو، او د پښتنو ته چې کوم دی که څه ستونزې راپېښې دي نو دا زموږ ټولې شریکې دي، او د قلعه سیف الله جلسه به چې کوم دی د دې وخت جواب کوي چې پښتانه یو دي او د